دبئی عرب امارات کې راتلونکي وخت کې پاکستانیانو دپاره مزید مشکلات راتلی شي. دې حوالې سره یو ډیره مشهوره رساله رایټر چې کوم دی یو ډیر غټ ریپورت جاری کړی دی چې په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. خو بل عرب نه دبئی نه تر اوسه پورې 7500 پاکستانیان د مختلف ښارونو ډیپورټ کړل شوي دي چې پای کې زیات تعداد د پښتنو دی، یعنی د بنو نه د کورم ایجنسۍ نه ډیر داسې مسافر پښتانه چې هغه د عرب اماراتو نه ډیپورټ کړل شوي دي. په څه وجه ډیپورټ کړل شوي په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو او راتلونکي وخت کې کمې مسلې پاکستانیانو ته راتلی شي په هغې هم خبره کوو. بل چې کم پاکستانیان هلته ژوند کوي د هغوی په بینک کې څه پیسې دي یا نور د هغوی هلته څه مراغات دي د هغې حوالې سره هم رایټر ډېر اهم انکشافات کړي دي. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک. ټول نه پهله چې دا کم انفارمیشن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم دا مختلف سورسز نه ما را جمع کړی دی او الله دې وکړي چې دا امپلیمنټ نشي، الله دې وکړي چې دا دروغ وي، ځکه په عرب اماراتو کې د پاکستان ډېر باري مقدار کې مسافر موجود دي چې هغوی هلته مزدوري کوي، پیسه ګټي او دلته پې روغ خاندانونه ساتي. یعنی که دغه مسافر چېرته پاکستان ته ډیپورټ کړلی کېږي نو الریډي په پاکستان کې بېروزګاري چې کومه ریشو ده نو هغه انتهایي سیوا ده او دغه مسافر راتلو سره نور هم د پاکستان او دغه د مسافرو معیشت خرابېدو غټه خطره ده. جی نو ټول نه پهله خو دعا کوئ چې دا هر څه سټیبل شي او دغه عرب ملک چې کوم دی د پاکستانیانو دپاره د محنت مزدورۍ یو غټ فیلډ وګرځي. پهله خو د الله پاک زمونږ په وطن کې امن راولي، زمونږ په وطن کې د امانتدار دیانتدار خلک ډیر شي چې زمونږ وطن نه د مسافر بل وطن ته د تلو ضرورت نه راځي. خو تاسو الریډي زموږ د وطن پته ده. خیر عرب امارات کې چې کوم حالات روان دي په هغې کې د انډینو ډېر غټ انفلوئنس دی، په هغې کې د انډیا د خلکو ډېر غټ اثرات دي. یو خو د عربو اسرائیل طرف ته جوکاو سیوا ده چې د دې څوک کلیام خبره نه کوي. په عربو کې چې کوم عربو مطلب دا عرب امارات دبئی درله یادوم. په دبئی کې چې کوم صحافیان پراته دي له حقیقت معلوم دی خو حقیقت بیانول شي نه، ځکه په هغوی باندې بندیزونه لګي، هغوی ډیپورټ کولو خطره وي، هغوی باندې بلیک لیسټ کولو خطره وي، نو هغوی ډېره صفا وینا نه کوي. خدینه علاوه عرب امارات کې الریډي چې کوم شیعګان کسانو د هغوی خلاف یو غټ کریک ډاون شوی دی، ځکه چې د هغوی ایران سره منسلک کوي. د چا نوم کې حسین راتلو، د چا نوم کې حسن راتلو، د چا داسې عباس نوم چې د چا نوم نو هغوی د عربو نه ډیپورټ کړي دي. دې نه علاوه راتلونکي وخت کې نور هم پاکستانیانو ته غټې مسلې جوړېدی شي. رساله چې کوم ده اخبار رایټر رسالې مطابق یو ریپورټ جاری کړی دی چې یو طرف ته د پاکستانیانو په عرب امارات کې د ډیپورټ مسلې دي خو راتلونکي وخت کې د بینک اکاونټ وغیره هم اکسس ګیرېدی شي. د کم مسافرو چې هلته بینک اکاونټس دي پای کې پیسې دي یا د هغوی فلیټ وغیره دي یا د هغوی څه کاروبار وغیره دی نو هغوی له هم راتلونکي وخت کې مسلې جوړېدی شي. بل ریپورټ مطابق 28 فروری نواله تر اوسه پورې 7500 پاکستانی عرب امارات نه ډیپورټ کړلی شوي دي. 7500 چې کوم دی یو ډېر غټ اماونټ دی چې دا پاکستانیان وداوټ ان ریزن ایون یو کس هغه ویډیو باقاعده جوړه کړې وه یو یوټیوبرو او هلته جاب کول وایي خپل دفتر کې وم او دغې کسان راغه دفتر نه جیل ته بوتلم، په جیل کې روانې 4-5 ورځې تېر کړې او جیل نه واپس ایرپورټ ته راوستم، ایرپورټ نه اجازه کېنولم، خپلې کمرې ته یې پرېنښم چې کپړې مې بدلې کړې وې یا د ما چې کم سامان و هغه مې راایستلې وې، کمرې ته یې وایي نه یې پرېښلی، ډایرکټ اجازه کېنولم او پاکستان ته یې رالیږلی یم. نو ایون خدای مکه الله مکه که چېرې دغه مسله سې واقع نو تاسو به کمرې ته هم پرېږدي، خپل سامان ته به مو پرېږدي او پاکستان ته به واپس رالیږلي. والله دې وکړي چې دا خبره دروغ وي، والله دې وکړي چې د مسلې ټیک شي او داسې د یو پاکستاني سره هم نه کېږي چې د هغه هلته جمع پونجي وي یا د هغه هلته پیسه وي یا د هغه هلته کاروبار یو هغې له اړو پرېږدي او واپس یې پاکستان ته راولېږي. نو خیر دا په دې ویډیو کې معلوماتو دې حوالې سره که ستاسو څه انفارمیشن دا سره یا څه اپډیټ سي نو بالکل